السلام علیکم محترم عزتمنو قدرمنو مسلمانانو ورونو امید لرم چې جوړ او روغ به سود صحت جامع بمبرتن وي د ښځو تعلیم په اسلام کې څنګه دی جایز دی او کنه دی جایز ځکه دا خبره ډیر په شور سره را روانه ده څوک یې جایز دی او څوک یې نه دی جایز او بعضی دا آیاتونه ویقول هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون الله تعالی فرمایي ایا عالم او ناعلم سره برابر دي کنه شي برابر یعنی هیڅ کله عالم د غیر عالم سره برابر دی نشي یو تعالی علم ورکړي دی او بل ته علم نه دی ورکړي دا نه دی چې علم دا د عالم سره هیڅ کله په وشي کې برابر دی ځکه علم د الله تعالی صفت دی الله تعالی په خپل صفت سره نازولې دی الله تعالی خپل صفات ورکړي ځکه په دې آیات کې خو نه د نارینه ذکر شته او نه د زنانې ذکر شته دا نه چې نارینه عالم پر نورو نارینه باندې فضیلت لري او دا هم نه ذکر شوی چې زنانه عالمه پر نورو زنانو باندې فضیلت لري رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک فرمایي العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه علم فرض دی پر هر نارینه او زنانه باندې دومره چې حلال حرام و پیژني د خپل منځه مسائل و پیژني د غرقم د حج د روژې مسائل و پیژني یعنی د کوم شیانو سره چې مخکې ټوک دکانداري کوي د دکانداري مسلې به ورته یاد وي څوک کاروبار کوي د کاروبار د تجارت مسلې به ورته یاد وي دغه مسلو زده کړه پر دغه انسان باندې فرض ده چې دی به د حلال او د حرام او د ناروا د جایز او ناجایز په مابین کې تمیز او فرق کوي ایا دلته چې کوم ذکر شوی دی الله تعالی چې فرمایلی دی که رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک کوم ارشاد ذکر کړی دی د دیني علم مراد دی عصري علم مراد نه دی په نن عصر کې تعلیم عصر د زنانو لپاره څنګه دی جواز لري کنه لري چې څنګه خرابیانی پیښیږي یعنی بدپیلی کیږي کای په سکولو په کالجونو کې دغه رقم په یونیورسيټي کې په دغه صورت او طریقه سره د شذې تاګ و عصري تعلیم ته ناجائز او حرام دي ځکه دا خو ترندې خانه تور ولې دا خو د الله او د رسول احکامات ماته دا خو څه کوي چې د الله رسول فرمایي کم سړی چې بخپل زنانه باندې په خپل لور باندې شو تعلیم وکي د پاره به د جهنم نه یو پرده جوړیږي بل په نن عصر کې په داسې خلط یعنی چې نارینه او زنانه په یو ډیر سره ناڅي یا په یو اسکول کې سبقان سره وایي دا څه کوي چې د جهنم نه بستا د پاره پرده جوړ شي بلکې ستا د پاره به د جهنم سبب جوړیږي او جهنم ته به داخليږي کدا رقم پرده نه ولې بالکل اصلي تعلیم ناجایز او کچيري پرده ولې په پردې په صورت کې تعلیم وکي بیا جواز